حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی د دوانو جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته خطاب کولو وی فرمایل الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه ایزه تاسو ته د جنتی خزو تذکره وکما چې د جنتی خزو څه صفات دي قلنا بلا یا رسول الله موږ عرض کو د الله رسول خامخا راکوګه چې څه صفات دي د جنتی خزو نبی علیہ السلام فرمایل ودود اولنې صفت د جنتی خزه دا دی چې دا به د خپل خاوند سره انتهایی زیاته مینه کوي او محبت پساتي او د مینه او د محبت اثر بداوي کو خاوند ته پس معامله کې ناراضه شي خفه شي د دې د زړه چین سکون ختم شي دنیا پر راتنګي چې مان خاوند ولی خبره خوراک سکاک ولا پن ورګي علماء لیکلي دي چې د دې په دغه کور کې ژوندۍ راتنګي چې مان خاوند خفه دي گویا چې مان خپل رب خفه دي یو صفت دا دی چې دا به د خپل خاوند سره دومره مینا محبت کوي چې داغه د ناراستیا په وجه د دې سکون ختم شي دویم صفت ولود دسه زنانا چې هغه ډیرو بچو وروړو والا وي هغه بچه دوه چې والا صفات پکې نه وکم چې دا مغربو سوچ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې په کثرت د امت په ځای د قیامت پر ورځ باندې فخر کوما نو دا فخر وجه یو دا چې انسان د دسه خزه انتخاب وکي چې هغه زیات بچو وروړو والا وي دې حدیث نه دا معلومیږي کو یو انسان یا یو زنانه دا سوي چې هغه بالکل بچی نه خوغي صرف عيش او عشرت والا زندگی خوغي بچی نه وروړو یا خوغي خو کم تعداد کې خوغي چې بس دو دی وی یو دی وی بس دینه زیات نه وی د دې حدیث نه معلومه شو چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دس خلق ناخوخ دي ناپسندیده دي څنګه چې د یورپ والا سوچ د چې یا خو بچی بالکل روړی نه او کروڑی نو یو دوی نو دا سوچ په مسلمان کې اصل کې د کفر اهل کفر نه راغلی دی اسلام د دې سوچ نفي کوي دویم صفت دا دی د زنانا اذا غضبت او اسیء الیها چې کله دا زنانه غوسه شي په معاملې کې خپل خاوند سره جنگ راشي او زنانه غوسه شي یا د زنانه ته بدی ردی ویل شي او غضب زوجها خاوند ورته غوسه شي بدی ردی وي په دې حالاتو کې هم د دې زنانه په خله د الفاظ وي هذه یدی فی یدک زمانہ سن استا پلاس کې دي ته چې چرته ژوندۍ تیرې زبم ال د تیرو زتا سره په غریبه کې وي او په مالداري کې وي زه خوشاله ما ستاسو طرف نه کوماته نعمتونه کم ملاويږي کو زیات ملاويږي زه خوشاله ما لا اکتحل بغمض حتى ترضى درغه وزد استر کې نه پټوم درسو پورې چې تمه ناراضي شبي نه خوشاله شبي نه نبی علیہ السلام فرمایل دا صفات چې په کوم زنانه کې وي تک جنتی زنانه ده اوس به حیثیت مسلمان هر زنانه لا پکار دي چې دا صفات ځان کې راولي چې کله دا صفات په زنانه کې وي دغه کور کې جنگ کې دي شي به چرته کې دي شي معمولی اتار چړو براشي معمولی خفغان براشي خو طلاق ته خبره نه وزي دا خاندانونو ټول طرف ته خبره نه وزي خدا ال کیږي چې کله زموږ استاد زنانه ته دین زده چې دین نه زده نو اب څنګه د خاوند حق پیژني بیا به ادا څنګه کی نو دا غوندونه اهم څه زده چې څنګه سړی د لپاره د دین زده کړل ضروری ده د زنانه د لپاره هم ضروری ده بلکې زنانه د لپاره خو ډیره زیاته ضروری ده د بچی د پرورش اولنې مدرسه د مور غېګه ده چې مور ته دین زده وي بچي به د پرورش د پیو د دوران نه بلکې د حمل د دوران نه دا به اثر قبلي علماء لیکلي دي چې کله ماشوم د مور په خېټه باندې وي او مور څه قسم عملم کوي نو دغه عمل په بچي په ذات باندې اثر وي د څه ډېر شي اکابر زمونږ د تاریخ کې تیر شوی دي چې هغه دنیا ته راغلي دي
او چې بیا په خو به پوه شوي دي نو د قران کریم سنا صحیح حصہ هغه ته به زیاده و. شیخ زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمالی چې لیکل دي یو په سفارت ته یاد و چې د خبرې زده کړي. نو به د والدین ته پوښتنه شو چې لکه د دې وجه څه کې دي شي په دومره عمر کې چې اله خبره طالب علم ماشوم زده کی ته څنګه د قران حصہ یاد ده. ما چې وکلم د خپل بچی له پیور کول ما به د قران تلاوت کول. چې کله په زنانه کې دین وی زموستا معاشره به دینداري ورنه اولنې فساد په خپل کور کې وی بیا به داغه نفس زمون په بچو ته منتقل کیږي بیا به معاشره ته منتقل کیږي چې دین کله په زنانو کې نه